دلته بیا د اهل کتاب ذکر دی چې اهل کتاب بخپل لوی او بړی بیانوله او دا به ویل چې نحن ابناء الله واحباؤه مونږ د الله پاک زامن یو مونږ د الله پاک محبوبان یو الله به مونږ نه عذاب او بشرط ډیر الله پاک جل شانه مونږ ته عذاب راکړي نو سلوي خرج به الله عذاب راکړي سلوي خرج به الله عذاب راکړي نو ډیر عذاب به الله مونږ نه راکړي ځکه مونږ د الله پاک زامن یو او مونږ د الله پاک محبوبین یو د الله پاک محبوب خلک دا خبرې ودی کول خپل او چتواله خپل پاکي به بیان او دا به وي لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى جنت ته نه داخليږي مګر صرف يهوديان او نصارى او به يهوديان او يهوديان به نصارى یعنی دی به چې صرف يهود او نصارى به جنت ته ور داخليږي نور بل څه په جنت نه ور داخلي مطلب خپل پاکي به بیان او الله پاک جل شانه او فرمایي په دې خلکو باندې تعجب وکړ چې دا خلک خپل پاکي بیان نو خپل پاکي به نه بیان ځکه چې کوم سړی په خپل پاکي بیاني نو دغه تکبر راځي تکبر پکې راځي خپل پاکي دا نه بیانوي دوی مدا چې ته په بارا کې خلک دا ګومان کوي چې دې ګناه نه هر کس په ګناه نه پاک نو انسان کوم ځای د ګناه نه پاک نشي د ګناه نه پاک صرف انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نور انسانانو نه بخامخا ګناهونه کوي دی وجنه حضرت زینب رضی الله عنها نوم به براو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو کو چې تاسو نوم دی نو دی ودی زمانو برت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پر ولنو ټیک نه دی بر معنی د ګناه نه پاک ته انسان به څنګه د ګناه نه پاک شي او دا خو الله ته پته چې کوم سړی د ګناه نه پاک دی او کوم سړی د ګناه نه پاک نه دی ولهدا ستاسو نوم ټیک نه دی د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلنوم حضرت زینب رضی الله عنها برن می ولا ختم دا ټیک نه دی د دې معنی دا چې ګناه نه پاک دا چې ته پته چې زره ګناه نه پاکي او کوم انسان د ګناه نه پاک او صرف الله ته پته د دې وجه نه هغه نوم د حضرت زینب رضی الله عنها نوم زینب کو بران ور ختم نو يهود بداوی چې مونږ د الله محبوبان یو د الله زامن یو مونږ ډیر پاک خلک نو الله رب العزت داغي خباست بیانې چې علم ترى آیات نه دي کتلې تعجب خبرته به تعجب نه دکړي ال الذين ها کسانو طرفتا یزکون چې پاکي بیانوي انفسهم د خپل ځان بل الله بلکې الله یزکی پاکي منها غسوک یشاء چوک بس د پاکول دا خدای الله کار دي د ګناه چې چا دا وګوري الله پاکي د ګناه نه پاک نور کې سړي خپل پاکي بیاني دا ټیک نه بل الله بلکې الله یزکی پاکي من هغه څوک یشاء چې غواړي ولا یظلمون او بدوی به ظلم نشي کولای فتیلا لګ غوندي فتیل اصل کې په دې کجوره کې دا دن د کجوري د اډو کې چې په دې اډو کې دن نه پوستکی بیا دا پوستکی چې د لری کې د اډو کې په دې ناله کې دن یو نری تار ته دغه تار د چې کوم نه فتیل نشي او عرب هغه چې کمزوري شي بیانې وډو کې شي بیانې دا یې ورته فتیل دا عبارت دی د وړو کې شي نه د کمزوري شي چې یو کمزوري شي څوک بیانې کم شي بیانې نو هغه ته فتیل نشي نو الله فرمایي چې په دې خلکو باندې با د فتیل لږ ظلم هم به بدی نشي کوي د کجوري کې چې کم تار تر دي د اډو کې د دې به برابرې هم بدی ظلم نشي کوي د دې دک سزا ده چې دی به همیشه د پر په جهنم دی دا ظلم نه دی دا د دې حق ته الله پاک چې دې ظالمانو ته تک څه مستقل سزا ورکړي زګ دې الله ته کنزل کړي او په الله باندې دروغ تړلي الله سره نو په ذات کې شریک شته نه په صفاتو کې او دې چې وایي چې مونږه خپل پاکي بیانې نو دا خو دې په الله پاک باندې دروغ تړي یو د الله پاک د پر ځامن ثابتو چې مونږ د الله پاک نحن ابناء الله واحبا مونږ د الله پاک زامن نو الیاذ بالله د الله پاک پر شرک او کفر د الله په نسبت باندې پسندیده دي خوښ چیز دي چې دی موږ د الله پاک خوښ دا بدی په الله باندې دروغ تړل دې کې دا يهود خباست بیانې علم ترى آیات نه دي کتل ال الذين ها کسانو طرفتا یزکون جری پاکی بیانوي انفسهم د خپل ځانونو بل الله بلکې الله یزکی پاکی منها غسو کې شاو جو غاړي ولا یظلمون او ظلم بنشي کولی په دوی باندې فتیلا لغونته انظر وګورا کیف یفترون څنګه دوی دروغ تړي کیف یفترون څنګه دوی تړي علی الله بالله باندې الکذب دروغ او دی په الله باندې دروغ تړي چې دی وی چې موږ د الله پاک محبوبان یو موږ پاک خلک
او د خپل نفسونو پاکواله د خپل ځانونو پاکواله بیانې دا خودي په الله باندې دروغ تړي انظر وګورا کیف یفترون څنګه دوی تړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ څه مطلب چې دی خو نحن ابناء الله موږ د الله پاک زامن د الله پاک لپاره خو زوی نشته دا دروغ دي د الله پاک سره شریک جوړ کړي بعضو کې حضرت عیسی علیه السلام د الله زوی وي او بعضو د حضرت عزیر علیه السلام د الله زوی وي دا ټول دی په الله باندې دروغ کوي انظر وګورا کیف یفترون څنګه دوی دړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ وکفا به اثما مبینا او کافر دي د لپاره اثما مبینا ښکارګو ان د دې دا کول چې موږ د الله پاک جل شانه محبوب خلق یو او موږ چې کوم دی پاک خلق یو د دې دا کول چې کوم دی دا صریح بهتان دی په الله باندې دا صریح بهتان دی صریح چې کوم دی تهمت په الله باندې دا خلق لري وکفا او کافی دی به په دې سره اثم مبینا ښکارګو د دې دا ښکارګو چې کوم دی کافی دی خبره ده